والخبر الصادق على نوعين. بل سبب د علم خبر صادق دی او دا خبر صادق دو قسمه دی. یو خبر متواتر دی بل خبر رسول دی. خبر متواتر په خبر رسول مقدم کا. وجدا دا چې د خبر متواتر اقسام ډیر دي او خبر رسول خو صرف یو قسم دی چې هغه ته وحی وایي. واحده احدهما یو په دې خبر صادق کې الخبر المتواتر دی. سمی بذالک ونمول شو په دې خبر متواتر سره لما د دې وجنا انه لا يقع دفعتن دا نه واقع کیږي دفعتن په یو ځل بل على التعاقب والتوالي بلکې په تعاقب او توالی باندې. تعاقب یکی بعد از دیگری توالی پر لا پسې. تعاقب او توالی کې فرق دا دی چې تعاقب هم یو د بل پسې توالی هم یو د بل پسې. خو تعاقب چې یو د بل پسې وي نو لږ لږ فاصله پکې او توالی له فاصله پکې نه پر لا پسې. وهو الثابت على ألسنة قوم. خبر متواتر تعریف کوي او علامه تفتزانی الخبر راو باسیسا نو دا الخبر چې راو باسی مقصد دا نه دی چې دا الخبر مرجع ده هو ده ضمیر د پر مرجع نه راو باسی. زکه کچره الخبر مرجعش نو هو خو مبتدا ده المرجع به هم مبتداش او رست الثابت على السنه قوم دا خو په هو حمل ده په الخبرو به حمل شي او دا الثابت على السنه قوم دا خو د هو د پارا تعریف ده نو د الخبر تعریف پشي. او حال دا د چې الثابت علی السنه قوم دا د الخبر تعریف نه دی بلکې د خبر المتواتر تعریف دی. الکه به پوه شئ نو هو دا ضمیر الخبر ته نه دی راځي چې الخبر راويسته چې دای مرجع ده بلکې الخبر ذکر راويسته چې الثابت صيغه د صفت ده او صفت لپاره موصوف پکای. نو معنا بداسي سي وهو دا خبر متواتر الخبر الثابت هغه خبر ده او الخبر الثابت خبر خو جنس ده لاندې ته دوه نوعې دي یو خبر متواتر ده یو خبر رسول ده او تاسو ویلي دي چې جنس په انواعو کې معتبري نو خبر خو مقسم شو او دا دو قسمونه شو. مقسم په اقسامو کې معتبري که نه معتبر نو ځکه خبر د ثابت نه مخکې راوست. دا خبر متواتر هغه خبر دی چې ثابت دی علی السنة قوم په ژبو د قومونو وی قوم داسې قوم لا یتصور تواتهم چې نه متصور کیږي توافق د هغوی علی الکذب په کذب په دروغو باندې. دومره قوم په ژبه جاری او ثابت چې هغوی په دروغو اتفاق نشي کولی متصور نه. لا یجوز العقل لا یجوز العقل دا دفع د اعتراض ده.
خلاصه د اعتراض دا ده چې تا خبره متواتر دی ته ویلې چې دومره خلکو په ژبه جاري چې د هغې کذب متصور نه وي. کذب یې څه وي؟ تصور کې دروغ نه راځي چې دا دې دروغ ووایي. دا خبره خو غلطه ده. دروغ د دوی د محال شي، تصور د محال خو جایز دی کنه. نو څنګه وایي چې د دوی دروغ متصور نه دي، تصور کې نه راځي. او دا په دې دغه کې دي کنه چې نعم لا حجر بالتصور فيتعلق بكل شيء. ممانعت په تصور کې نشته. هلکه پې پوه شئ، دا هر چیز پورې متعلق کېږي، حتی بنفسه و نقیزه. نو تصور خو د هر څه پورې متعلق کېږي، د ممکن پورې متعلق کېږي، محال پورې متعلق کېږي. نو دوی توافق د په کذب محال شي نو بیا هم تصور کېږي. نو څنګه وایي چې لا یتصورو تواتو؟ دی جواب کوي دلته د تصور نه مراد عدم تصور نه مراد عدم تجویز عقلی دی. د تصور نه مراد تجویز العقل دی، امکان. لا یتصور تواتو معنا لا يمكن توافقهم على الكذب. هلکه پې پوه شئ، لا يجوز العقل توافقهم. جایز نه ګڼي، ممکن نه ګڼي عقل توافق د دوی په کذب. تاسې پې پوه شئ، یعنې توافق علی الکذب ممتنع دی په امتناع عقلی سره. هلکه پې پوه شئ. یلکه امام ابو حنیفه چې په هغه وخت کې دومره شاګردانو چې بلا ډېرو، اوس یې څومره منونکي دي، ښه ډېر منونکي دي. تاسې پې پوه شئ، 145 کروڑه مسلمانان دي، یو عرب او 45 کروڑه، او په دې کې 85 کروڑه احناف دي. تاسو الحمدلله جنت کې بسوک ډېري احناف به ډېري، دا نور به لږ. تاسې پې پوه شئ. نو دا چل دی چې دومره خلک یې مني چې دا بهترین شخصیت. او د دې زمانې نه مخکې یو 100 کاله هم دومره خلکو، د هغې نه ورمخکې، د هغې نه ورمخکې، د هغې نه ورمخکې، ان تر امام ابو حنیفه د زمانې پورې هلته هم دومره ډېر خلکو امام ابو حنیفه ته ښه سړی ویلي چې د هغوی توافق په کذب محال او انتهایی خبره دا وه چې هغې خلکو لیدلی مو، ځکه د خبرې متواتر انتها به حیثي دې ته متواتر. امام صاحب ښه سړیتوب دا په تواتر سره را ثابت. هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ، دې ته متواتر وایي. نو دې نه انکار کول دا ښه خبره نه ده. و مصداقه، مصداق د دې خبره متواتر، وقوع العلم، علم واقع کیدل دی من غیر شبهه، بغیر د شبهه نه. یعنی علم یقینی په خبره متواتر نه وروسته سړي ته حاصل شي. ګوره دی وایي وهو بالضروره، او دا خبره متواتر بالیقین، بالضروره معنا بالقطع والیقین، په قطع او یقین سره. موجب للعلم ضروری، دا موجب د علم ضروری دی، باعث د علم ضروری دی. که علم ضروری به تا ته حاصل کېږي، علم بدیهی. لکه مثال کل علم بالملوک الخالیه، لکه علم په تیرو شو بادشاهانو، بالملوک الخالیه معنا بالملوک الماضیه، په تیرو بادشاهانو، فی الازمنه الماضیه، په تیرو زمانو کې، اول بلدان النایه، په لرې لرې ښارونو کې. یا لکه تیرو زمانو کې بادشاهان تیر شوي دي او په لرې ښارونو کې، په هغې زمونږ علم شته که نه؟ دا د هغوی باندې چې علم دی دا مونږ له په څه سره ثابت دی؟ په تواتر سره. هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ؟
یو بادشاہ تیر شوی دی لکه د هغه پلان کې نوم دی پخوا زمانه کې تاسو موږ ټولې منو څوک ته انکار نه کوي ځکه ټول خلک یې به یادوي که نه هلکه بیا پوه شي ټول خلک یې یادوي لکه اکبر بادشاہ نوم مې اورېدلی که نوم دی اورېدلی نو اکبر بادشاہ یو بادشاہ تیر شوی دی خلک وایي پلان کې د اکبر بادشاہ لټ دی لټان یې ډېر مشهور و هغې زمانې کې لټان او دین اکبري ورته ویلی ځان نه خپل دین جوړ کړی و او مولیان ورسره و مولیان به ورته ویلي دا بادشاه له جایز دی او دا بادشاه له نرمې طریقې پیدا کړ الله تعالی مجدد الپسانی رحمه الله راولېږه هغې را پیدا کړه په هغې زمانه کې مجدد الپسانی امام ربانی او هغه چې کوم دی د اکبر چې کوم د خود ساخته دین و هغه یې بس دغه که د دین مطلب صفایي وکړه چې خلکو کې کومې ګندګیانې ورننویستې مجدد دې ته وایي چې تجدد وکړي دوه مولیان وو دواړه ورونه وو ډېرې زیاتې مضبوطې حافظې به وي او هغه د اکبر بادشاه طرف ته حیران هغې به ورته خبرې جوړولې د بادشاه به پیسې ورکولې چا به بادشاه ته قصیده جوړه کړې وی دا د یو ورور دا خصوصیت و چې یو ځل به اوږده خبره واورېدله نو بیا به یې یاده وه او د هغه بل ورور دا خصوصیت و چې هغه به دوه ځله واورېده نو بیا به یې یاده وه نو یو شاعر به ډېر کوشش کړی و یو لویه قصیده به یې د بادشاه په مدحه کې جوړه کړې وه چې د بادشاه مدحه وکړي او څه انعام بادشاهانو به انعامونه ورکول چې صفتونه به یې وکړو پې پوه شي نو دا شاعر به راغی او ده به چې کوم دی دا شعر او قصیده به یې پیش کړه بادشاه ته نو د یو ورور به چې واورېده یو ځل به یې واورېده نو د ده به یاده وه ده به بادشاه ته دا دروغ وایي دا زما قصیده د ما بیګا ستا باره کې لیکلې وه ده رانه پټه کړې ده صحیح شوه او وګوره که دا د ده وی نو ما ته به نه راتلی ما ته هم راځي څنګه ده بس ایسته به هغه مې ویلې د سر نه تر اخره پورې نو چې ده به ویلې هغه بل رور به دوه کرته واورېده یو ځل د شاعر نه یو ځل د رور نه هغه به ویلې دا زما رور رښتیا وایي دا دروغ وایي ده بیګا ویلې وه او ما هم زده کړې ده بیګا یې مال هم راښودلې وه څو کرته مې ویلې زده مې کړه وایي څنګه د بادشاه به ورته بل رور به هم تلاوت کړه ټوله به یې ویلې نو بادشاه به هغه شاعر باندې را باندې کړه سم به یې وواهه ده به غریب کوشش کړی و قصیده به یې جوړه کړې و چې انعام به راکړي سم وهل به یې وغواړه انعام به یې دې ورور له ورکړه د دې یو ته ابوالفیض او فیضي هلکه پې پوه شئ نو دا داسې چل و نو دا اکبر بادشاه یو بادشاه تیر شوی دی تاسو یې نوم اورېدلی دی که نه دا تواتر سره ثابت دی دې ته تواتر وایي یا لکه ایوب خان یو بادشاه تیر شوی د پاکستان تاسې نوم اورېدلی دی لکه او یا قائد اعظم چې کوم دی پاکستان آزاد کړی دی لکه قائد اعظم نوم هم اورېدلی دی که نوم دی اورېدلی دا تواتر سره ثابت دی تواتر سره او که لیدلی هم دی قائد اعظم که نوم دی لیدلی لیدلی هم دی که لکه نوټ باندې شته که نه لسو په نوټ شته که نه دا دلته یو سړی و ډېر گپ شپي و هغه یو ځل یې رانه یو کس کوز که د ګاډي نه پولیسو چې ده کې دا چل دی او دا چل دی مونږ ټول ورکوشي چې پرېږده 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 نه یې پرېښوده چې نه قانون خلاف ورزي نه ده پکار بس وی کلینډر ورغی یو 100 نوټ یې ورکړه پولیس له ایسته پرېښوده سړی بیا مونږ ورته چې وګوره مونږ سپین ږیري درکوشو زمونږ دې ونه منله او چې هغه پیسې درکړې نو هغه دې ومنله وایي پولیس ویلې چې تاسو سپین ږیري یئ که قائد اعظم سپین ږیری دی تاسو نه غټ مشر رامخې لکه نو د هغه نه بیا څوک تېرېدی شي تاسو نه لوی مشر رامخې ته که داسې به پیسې نو دا په دې ته تواتر وایي دې کې دلیل ته حاجت نه وي دا دلیل سره نه ثابت
کل علم لکه علم بالملوک الخالیه په تیرو بادشاهانو په الازمنه الماضیه په تیرو زمانو کې والبلدان النائیه او په لرې لرې ښارونو کې نائیه لرې ښارونو کې دا اول بلدان النائیه کې دوه خبرې دي یا د عطف دی په الملوک او یا د عطف دی په الماضیه الازمنه که په الملوک عطف شي نو دوه علمه بشي یو علم په تیرو بادشاهانو او یو علم په لرې لرې ښارونو هلکه بغداد شته که نشته تاسو لیدلی دی همدا موږ ته په تواتر سره ثابت دی چې شته لکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ او داسې چې کوم دی مکه شته دی دا په تواتر سره ثابته ده او پلانکی ځای که نه نو دا به دوه علمه شي یو به علم په بادشاهانو شي او یو به علم په مکانونو شي دویمه خبره دا ده چې د اول بلدان نائیه عطف شي په الازمنه باندې نو داسې به شي لکه علم په تیرو بادشاهانو په الازمنه الماضیه چې په تیرو زمانو کې تیر شوي دي والبلدان نائیه په لرې ښارونو کې دا بادشاهان تیر شوي بیا څو علمه شو یو علم شو صرف په بادشاهانو نو دا ګوره یحتمل العطف علی الملوک دا اول بلدان د دې احتمال د عطف په ملوک هم شته او علی الازمنه هم شته والاول اقرب اول اقرب دی چې ملوک باندې عطف شي اقرب دی د معنا په لحاظ سره ځکه دوه علمه به پکې راشي و ان کان ابعد اگر که لرې دی د مکان په لحاظ سره هلکه پې پوه شي لفظ په اعتبار سره خو لرې دی خو د معنا په لحاظ سره نږدې دی په ها هنا امران دلته دوه خبرې راغلي احدهما یوه خبره دا ده چې ان المتواتر موجب للعلم متواتر موجب د علم دی یعنی د خبرې متواتر نه تا ته علم حاصلیږي چې خبرې متواتر راورسیږي و خبره نه تا ته علم حاصل شي وذلک بالضروره او دا بالبداهه ثابته ده دا بالبداهه ثابته ده یا لکه ته متواتر نه وروسته تا ته علم حاصلیږي ولې درته علم حاصلیږي دلیل ته پکې حاجت نشته بالبداهه ثابتېږي ولې فإنا نجد من انفسنا ځکه موږ د خپلو ځانونو علم په وجود د مکې او بغداد زمونږ علم شته چې مکه هم شته او بغداد هم شته وانه لیس الا بالاخبار دا نه دی مګر په اخبار سره د خبرې متواتر سره دی څه دلیل د پکې حاجت نشته دا بدیهي ده مکه د بغداد د عراق پایتخت دی د عباسي خلفاو پایتخت او خصوصیت یې دا ډېر بادشاهان پکې تیر شوي یو بادشاه هم پکې نه و مړ شوی ټول ته ژوندي وتي وو نورو ځایونو کې مړه شوي او بغداد اصل کې باغ ته وایي او داد انصاف ته وایي نوشیروان پکې بادشاه هغه یو باغ جوړ کړی و او باغ منځ کې به ناست و خلک به ورتلل او خلکو له به انصاف میلاوېده نو دې کلي دې علاقې ته باغ داد د انصاف باغ نو بیا دا ټوله علاقه په بغداد باندې مشهوره شي تخفیف پکې وشو باغداد نه بغداد جوړ شو هلکه پې پوه شئ اوس په تاسو باندې اعتراض وارد شي فإنا نجد من انفسنا تا ویلې چې د متواتر نه وروسته علم راځي او چې دا علم راځي دا بدیهي خبره ده دې کې دلیل ته ضرورت فإنا نجد من انفسنا دا خو دې دلیل ویلې که نه ته وایې بې دلیله علم راځي نو تاسو به جواب کې دا دلیل نه دی تنبیه ده څه ده تنبیه ده او بدیهي کې خو تنبیه وي که نه دلیل پکې نه وي والثاني دویمه خبره دا ده چې ان العلم الحاصل به هغه علم چې حاصل شي په متواتر سره ضروري نو هغه بدیهي دی وذلك دا ذکر لأنه يحصل للمستدل وغيره دا علم حاصلېږي مستدل تم چې څوک په دلیل پوهېږي وغیر او غیر مستدل ته چې څوک په صغرا کبرا نه پوهېږي په مقدماتو هغه تم حاصل شي حتی الصبیان ماشومانو تم حاصل شي الذین لا اهتداد لهم الی العلم چې هغوی لاره نه مومي علم ته په طریقې د اکتساب سره و ترتیب المقدمات په ترتیب د مقدمات په ترتیب د مقدمات او په اکتساب نه پوهېږي هغوی تم علم په متواتر حاصل شي نو معلومه شوه چې دا علم حاصل په دې بدیهي دی
پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. و اما خبر النصارا دا و د په دې اعتراض ده. خلاصه د اعتراض دا ده ما ته وګورئ اوس چې څومره عیسایان دي تاسو پې پوه شئ 55 کروڑه عیسایان دي. صحیح شو. او یو 15 کاله مخکې چې کومه احصایه شوې وه 1.5 کروڑ یهودیانو. نو دا نصارا چې کوم دي دوی خبر ورکوي په قتل د عیسی علیه السلام چې عیسی علیه السلام وژل شوی. دا خو عادت د تواتر دی کنه. نو بیا چې هغوی د عیسی علیه السلام قتل نقل کوي نو په تواتر سره نو باید دا موږ ومنو چې عیسی علیه السلام قتل شوی. او یا یهودیان خبر ورکوي په تعبید د دین د موسی چې موسی علیه السلام دین همیشه دی. بیا خو د موسی علیه السلام دین هم تواتر سره را روان دی بیا موږ ولې نه مانو؟ سوال باندې پوه دی جواب کوي. خلاصه د جواب دا ده چې د دې خبرو تواتر ممنوع دی. تواتر څه دی؟ ممنوع دی. د عیسی علیه السلام د قتل خبره د 4 کسانو نه شروع شوې وه. چا نه؟ 4 کسانو. صحیح شوه. چې هغوی خبر ورکړه چې عیسی علیه السلام موږ مړ کوو وواژه. نو 4 کسه خو عادت د تواتر نه دی. دا وروسته خو خمقل دي چې ډېر شوي دي کنه. هلکه پې پوه چې عادت د تواتر نه دی. دویم چې یهود خبر ورکوي په تعبید د دین د عیسی علیه السلام نو بخت نصر یو بادشاه ټول یهودیان یې مړه کړي وو او صرف دغه چې کوم دی د عزیر علیه السلام دغه چې کوم دی دغه یادو تورات یادو. نو دا وروسته چې کوم دی د 2 کسانو نه د موسی علیه السلام دین بیا خور شو. دا خو عادت د تواتر نه دی کنه. ګورئ و اما خبر النصارا هر چې خبر د نصاراو دی په قتل د عیسی علیه السلام والیهود او خبر د یهودیانو دی بتعبید دین موسی علیه السلام په همیشوالي د دین د موسی علیه السلام په تواتره ممنوع. د دې تواتر ممنوع دی. موږ نه منو چې دا متواتر دی بلکې دا غیر متواتر دی ځکه شروع د داسې عادت نه شوی دی چې هغه د تواتر عادت نه دی. بس دی.